بسم الله الرحمن الرحیم. زما تعلق د لور دیر میدان مانیال سره دی. چې کله مې په 2003 کې ما میټرک وکړو نو زه د سکول کې ډېر زیات په کلي کې به ما ته خلکو ویل دا ډېر تیز بالر دی. خو زمونږ چونکې د دیر تاسو ته پته را څه فیسیلیټیز نشته دی هلته څوک لکه داسې سپورټس مو دونه څوک شوق نه کوي. خو انیوی زما شوق دا نه و چې ما به پسې لکه خپل سکول پرېښودو. چې کله ما میټرک وکړو نو زه کراچۍ ته لاړم ګیم دپاره. زما ورونو به کراچۍ کې چې کوم دی مزدوري کول هغو سره زه هلته په کمره کې پاتې کېدم. خو په دې دوران کې د یو میاشت نیمه کې ټرایلز اناونس کړه، پی سی بي ټرایلز اناونس کړه زموږ په دیر کې. هغه ټرایلز کې مې ما 2 باله وکړو. د پېښور نه یو سلیکټر راغلی و، الله دې ول اوس هم ورکړي، ډېر ژوند ورکړي، معزولا صاحب نوم یې. هغه 2 باله 3 باله زما وکړه او ما ته وایي تا ډاکومنټس راوړي دي، مایلاوجي راوړي دي. بس هلته زه سلیکټ شوم. چې سلیکټ شوم پېښور کې میچونو چې زه پېښور ته رالم نو پېښور کې عرفان بابو چې سټارټ نه زه چې د 14 کالو یم د 19 نه زما سټارټ نه چې کوم کوچ عرفان بابو زه د وکتم ما بالینګ کوو نو ده زه داسې ما ته اشاره وکړه دې خوا راشه چې زه ورغلم. ما ته وایي ستا سره سپایس شته دی؟ سپایس زمونږ د دې پاس بالرانو دپاره بیل یو بوټ راځي هغې ته داسې داري نري نري نیلز لګي هغې کې سړی سلیپ کېږي. نو ما ورته وویل چې نه زه خو لکه دومره غریبي ده زمونږ اوس میله ګریپر میپر اغوستی دي سپایس دغه بوټان را سره نشته دی. ما ته وایي چې تا له زه خبره کوم ته دلته پاتې شه ته مخکې وتی شي. مې ما له دغه شان څومره چې دا روم دی مونږ انټرویو کوو دغه شانتې یو روم ما له دوی راکړو په اربابنیا سټیډیم کې. هغه ټایم کې دا سټیډیم وران شوی نه و. کلي کې ما هسې دروغ ویلي ما زه په پېښور کې شوی یم هغه خدای پاک رښتیا کړه. هلته خلک خبر شو چې دا خو په بالرانو کې وشو، په پیپسي پیس اټیک بالرانو کې دی سلیکټ شو. انیوی په دې کې رمضان شو. رمضان کې پی سی بي ویل چې دا کم هلکان په کوم ډسټرکټ کې ریجنو کې شوي دا به لاهور ته راوړو. لاهور کې مونږ 30 بالران راوغوښتو. په 30 کې د پاکستان کیم دپاره په 2007 کې انګلینډ ټیم راتو پاکستان ته ټیسټ سیریز هغې له 6 بالران اخیسته چې پاکستان ټیم ته هلکان بالینګ وکړي. مې هم په هغې 6 کسانو کې الله زه سلیکټ کړم. په دیر کې یو داسې دغه شو چې عمران پاکستان کیمپ له سلیکټ شو. هلته چې زه سلیکټ شوم به زما په مور دی الله وبخښي زما مور باندې چې چا زیری وکړو زما مور لاړه هغې له یې جوړه م واخیسته چې ستا بچنګي په مونږ باندې ستا زوی سلیکټ شوی دی دغه شانتې. نو زما مور لاړه هغې له چې تا په ما دونه زیری وکړو. خیر یو شوق و ما ته به پته لګېده چې ما به نور بالران کاته د پېښور یا د پنجاب ما به بالینګ کوو. نو ما ته به پته لګېده چې عمران تا کې څه شي شته دی ټیلنټ شته. 3 کاله مې ما مسلسل 50 پلس اوټلو پاکستان کې. نو 2014 کې بیا زه دیو چې کوم دی نو د اسټرالیا خلاف سایډ میچ کې په دوبۍ کې بیا دیو ماله موقع راکړه. ون ډے کې نه ټیسټ سایډ میچ کې چې زه هغې کې هم چې کوم دی سایډ میچ او پریکټس میچ ورته وایي. وکاریونس او مصباح الحق او موین خان چیف سلیکټر هغه ټایم کې دیو زما بالینګ 2-3 ورځې مکمل وکړه چې یار دا هلک مونږ ټیسټ ته اچو دی ریډي دی که نه دی. او بیا زه دیو ټیسټ دپاره سلیکټ کړم. نو چې کله زه د A ټیم نه پاکستان ټیم ته تلم میم نو ما ته لکه داسې عجیبه پیل کېده چې لکه دا بس ما چېرته نه کتلی دی نه ما داسې هوټل کتلی 7 سټار روم کتلی دی. لکه ما به کمره کوله دراز او دا شین چې یار لکه زه کوم ځای ته رالم د دیر نه زه یو کم سیسټم ته راورسېدم. ما ته چینج داسې ښکارېده لکه زه بالکل په دنیا باندې زه دا جنت وینم داسې سیسټم. بیا چې کله ټیسټ میچ و وکاریونس ما ته وایي چې ته سبا پاکستان ریپرزینټ کړې ټیسټ میچ کې. نو بالکل لکه زما د سترګو کې هغه اوښ کې د خپو نه مې بالکل داسې مونږ خلک وایي سا را نه ووته. وکاریونس بیا یو غټ هستي چې تا په لاس شولډر باندې شولډر واچوي تا ته وایي چې عمران یو پلیډ ټومارو ټیسټ میچ فار پاکستان. نو په هغه ټیم کې ما ته داسې عجیبه پیل شو چې لکه بالکل ما وایي چې دا لکه زه خوب وینم.